السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ما سره موجود دی شاهینجی خالد نذیر، زمونږ سینیر صحافیان د نوخار او صدای نوشهره باندې تاسو سره لایو یو او خبرې به کوو مختلفو امورو باندې، مختلف چې کوم برنینګ ایشو دي مسلسل تاسو ته ښکاري په د پېښور نه که شروع شي اټکه پنجابه پورې ځئ نو د دنیا ناکې لګېدلي، او دا پته نه لګي چې دا ناکه د چا ده او دا ناکه د چا ده. خو بله ورځ د موټروی او د اکسایز پولیس ترمنځه کومه مسله راغه نو غیر قانوني زمونږ خالد نذیر بای وی چې غیر قانوني ناکې دي، د دې به معلومات به هم حاصلو چې دا غیر قانوني څنګه شو یا دومره ناکې ځای په ځای لګېدلي دي. د سره سره د سوي ګیس او د بجلی او نوې لوډ شیډینګ که ورته ووایو نو د انټرنیټ لوډ شیډینګ چې هغې ماشوم نه والې تر لوی بوډا هر څوک یې متاثره کړي دي، په دغه به هم خبرې کوو. زه به راځم خپل ملګري له خالد نذیر بای. تاسو ته اواز درځي؟ نو خبرې خو دغه دي دا چې کوم مین ایشوز دي دې باندې به څه وایي. د ناکو حوالې سره تاسو بله ورځ ویلي چې دا غیر قانوني دي، نو په کوم دغه باندې چیکینګ به دی نه کوي؟ دا څنګه غیر قانوني دي؟ او بیا ځای په ځای د هر چا خپله خپله ناکه د شهر ناپرسان غوندې دی، لکه یو ځای کې چیکینګ وي سړی وایي چې دا چیکینګ شروع دی. د غل ساز پکې پته څنګه لګي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسه بستا مننه. مهرباني. خبره ده چې تاریخ به نه چې شوګه چې چمکانونه چې شوګه چې لومبه ناکبه د پولیس لګیدلی پاغه ده. جی بالکل. بس قسمت ہے کم نه کې پولیس چوکي جوړ باندې انت کې وطن نه کوي نه ایسا هغه دا څنګه د ټولي مزدور لګیاتي دا شان دین علاوه اکسایز کسٹم کوله ټیک دی او غلا گیا دا کم کې قانوني سامان پنجاب یا بل خاص مګل پاتې شو د اکسایز حق د خپل ذلت دا پنځ کما سوریا خېلو کې جی دا اکسایز پاتې کوم دا مردانو اده ولالو په نوخه کې په جوړګو سوریا خېلو چوکې سره ناکې لګولې وا او قانون دا دی چې جوړ شي مګولې تناکل شي عوام متلکو کول نشي دای ناکې لګولې وا د اکسایز انسټیټیوټ چې د مردان دا د هغه په نه کې لګیدل و سوریا خېلو چوکې سره خو زه په ځای غبرېلې مخې ویډیو بلاک کړو ویل ټینګر یو دا په وسله لای کړی د اکسایز کار دا نه په تلاشي اکسایز دا کار دی چې چا باندې ټکساټي یا چا باندې هغه ګاډي بده ته د اجازه دې هغه ګاډي ته اشاره کوي دا به کسان مو په یو یا متلاشي به مليو هغه قانوني بل مردان اکسایز دا حق نه یا راځي دی وی خپل ځای او خپل ځای ته دی ورته کې چیکینګ کوي دا دی حق سره د اکسایز ساتل دی ابل چیکینګ کوي په هغه صورت کې چې یا ریکوری کوي دا د حق اصل باقي دا پنځ کوم واقعي دغه د موټروي سره کې نو موټروي او صفه کول دی ور باندې تنازل ورشي دا جی دوالو چې کوم دی دا یو بل خلاف دفاعیه کړي پاره کې دا اکسایز انسپکټر چې کوم دی دا محمد ریاض زخمی شوی دی حاجی نو موټروي ولا چې کوم دی ای خپل قانوني ډیوټي پوره کړی دا هغه چې سوا روز کولاو دی یو باندې کړی وای کولاو تنازع پتا باندې مزګو د دوالو یو بل خلاف فیا کړی حکومت ما کې څه کوي یا
د دې کوم علاوه کار دي چې ای پکې څه کې دا خالد نذیر بھائی ډیرو خلکو ته دام پته نشته چې دا غیر قانوني او قانوني او دې کې د موټروي والا انوالمنت هم چې هغه نه به تپوس کوي ناکبه لګي کدا څه قانون دی لپاره دا به د موټروي نه او غیر قانوني څنګه دی لکه دا به د موټروي نه تپوس نه کوي حاجی دې چې کومه ضلع ته ځي بیا کومه علاقې ته ځي بیا به دا هغه علاقې ته نه کوم دي نو هلته به اطلاع ورکړي چې بھائی موږ دې ځکه یو دوی د چکینګ کو موټروي نه ودی ته پوښتنه نه دی دی متعلقه تانی نه ودی ته به اطلاع ورکړي ها د قانوني پدې د چې دا چکینګ اجازه نشته د چکینګ نشي کولای دی به ریکوری کوي او ټیکس ولادي وصولي حاجی د دې باره کې څه های کورټ لا سپریم کورټ څه اډر هم شته دې کې هو یو څوک دی مخکې وزیر داخله هم چې کوم دی اړه جایز کړی چې زه په زمون ټول علاقې ختم جی او کله چې صوبای حکومت د بي وجود حکومت چالو صوبه کې هغه یو باقاعده اړه جاری کوي یو ځکه ناکبه کوي اته افسر یو د پولیس یو ولا ناکبه ته باندې مکمل پابند دي د وجه چې کوم دی د حکومت نه باوجود نه کې لګولي یا دا لاغه قانوني دي ها د کې سپریم کورټ دا کړی چې دای بزان سره مزدور چې ابدان سره نشته دای باندې باقاعده فیصله راغله چې دای بل ډي وی مزدور سره چیکینګ دندوي هغه نه باوجود هم بازي سپادون اګه کسٹم دې کپلسته یا د ایکسایز اته ایزان سره چې کوم دې د مجبور دغه پتی لګي چیکینګ عام مزدوران عام خلک مزدوران دیاړي ماري ساتلي دي دیاړي ماري ساتلي او دا د اټک نه پورې غاړه هم شته کنه اټک هغه طرف ته بالکل دا ټول دا اټک نه خو رجی بابا نه مخ حالت بالکل هغه اکسایز عمل نشته مزدوران ولا ها ټول مزدوران نه ملای ټولې څونه مزدوران دي غلسي کاتوي کشري ای باقاعده دغه د خیبر پختونخوا چې کوم کال دي ای باقاعده دوی او باقاعده خبره خپل خپل ډیره د افسوس خبره ده جی ډیره د افسوس خبره ده په ټوله دلته کې پیښور نه چې شروع شي حاجی کیمپ او اخوا نه راشي کارخانونه نو زه په زه دا پاټکې لګېدلې دي لکه چې څنګه پخوا افغانستان کې د هر قومندان یو خپل پاټکو او هغه پاټک باندې به چې تېرېدو نو هغه به سور کول او کابل ته به رسېدو نو داسې دلته هم دا ضرورت چې اسلام آباد ته ځې نو د دنیا ناکې او ناکبندیانې د چا تپوس نشته او هلته عوامو ته پته هم نه چې دا د اکسایز ده نارکاټکس ده دا د پولیس ده دا د کسټم ده نو محکمې هم ډېرې دي مشکلات هم ډېر دي دې باندې خبرې به کوو دا مرګري په دې کمنټس کې راغل نن سبا نوشهره کلا کې د ګندګي باره کې د صفای ناقص انتظام بالکل جی په دې باندې مونږ بار بار ویډیوز او دام جوړ کړي دي او ستاسو مسله به مو چتو خالد نذیر بھائی د سوی ګیس او د بجلی ناروا غیر اعلانیه لوډ شیډینګ هم مسلسل شروع دی دې سره سره د انټرنیټ دا یو بنیادی ضرورت او بنیادی سہولت دی چې هغه د لوی نن سبا د سټوډنټانو ټولو نه زیات پکار دی تعلیمي نظام کې زما په خیال دا رکاوټ جوړیږي د خراب ترین انټرنیټ سہولت موبایل کمپنیانو خپل اجارهداري جوړه کړې ده نو دې باندې بس وایي حافظ صاحب خبره ده چې دا پاکستاني هم په هر طرف دي ومن بيتلا ولا لوټي وي چې ولا لوټي ومن کمپلیکس ولا لوټي دا سه محکمه نشته چې عوام لوټ نو انټرنیټ چې کوم دی په نور ملکونو کې صحیح دی هلته کې هغه د عوام ټیکس صحیح دی پاکستان کې عوام دا یو دا شان چې کوم دی نو دلته د پاکستاني عوامو پیژندل یا سبا جوړ تاسو
نو دغه شان سیستم سہولت عوامو ته نشته او پیسې دې ګټېږي نو هماغه په دې باندې موږ بله خبره کړې مې دې چې حکام متبادم ډاکټر عمران پیغام رسېدلی ډاکټر عمران صاحب نن نو خار ته راغلی او هغوی د سویګیس باره کې چې مونږ به هغه کلو ته سویګیس رسو چې کوم صدوخیل او دا بر علاقې دي خو دې سره دا په ګورو په بو کې نو خار کې غټ غټ پیپونه پراته دي خلکو یې تر اوسه پورې ثمره صحیح نه کړه 13 کال دی اعلانونه کول تر اوسه پورې د سویګیس دا حل دی که زه تا ته اوس خپله چوله وښیم نو داسې معمولي هغه داغ پکې راځي پته لګي چې یاره اور بلیږي نو دی خو دا پریشر برابر نه کو نو دا پیپونه هم لا نه یې لګېدلي دې باندې هم خبره کوو شاهینجي مونږ سره راغو شاهینجي تا ته آواز راځي تاسو انټرنیټ جوړې نن کار نه کوي مونږ په د انټرنیټ باندې به سخت احتجاج کوو پښتون بریالی وایي د نوخار صفایي څه کول پکار دي د دې څه حل راوتی شي ستا په خپل ذهن کې او ستا خپله تجزیه او ستا خپل سوچ څه وایي په صفایي باندې او که نه د نوخار دا بار ګوره دا ټول لین مسلسل خلق د دې دغه کوي او د نوخار دا صفایي دا یو عجوبه جوړه ده که ووایو نو بي آر ټي ترېنه جوړه ده اورې نه پوره کېږي حافظ صاحب په دې صدای نو دا صفایي چې کومه ده په دې اوس صدای نو شي هم له आवाज چت کوي جی आवाज نو شي په موږ دا आवाज چت بالکل حکومت په سترګې بندي کړې د پیشو د کمپاګي والا کار ده نه پکار دا نه ده چې د دې را روان وخت دپاره ماسټر انجینیرینګ وشي دا خو هغه انجینیرینګ دی چې د تیرو که مونږ ووایو نو تیر 20 کاله 50 کاله مخکې چې کومې نالۍ دي همغه نالۍ جوړې دي نوې نقشه د یډو جوړه کړې نه ده پلیادۍ جوړېږي کورونه جوړېږي آبادۍ زیاتېږي او نالۍ همغه 1 فوټ ناله ده که 1 فوټ ونو یو نیم فوټ شوې ده شاهینجي تاسو آواز راځي هلو هلو ګرانو مینوالو دا د انټرنیټ کنیکشن حل دی د هر ریچارج په بنیاد د هر کارډ د هر که تاسو پیکج کوئ هغې کې موږ نه ټیکس اخیستی شي او د انټرنیټ دا عالمي اهدافو کې یو هدف دی د ملک او قوم دپاره چې په راتلونکي وخت کې داسې شهري پاتې نه شي چې هغه ته انټرنیټ نه رسي انټرنیټ بنیادي حق دی د هر انسان خو دې ټایم کې زمونږ چې کوم مافیا ده په موبایل کمپنو کې ناستي په پی ټي سی ایل کې ناستي نو پی ټي سی ایل خو مکمل فیل کړې ده بیا که راشئ دې کمپنو ته نو زه نن یو ټاور سره تېرېدم او هغه ټاور زما اندازه دا ده چې 2004-5 کې جوړ دی خو د هغې نه پس د هغې ریپیر د هغې مرمت نه دی شوی نو د افسوس خبره ده چې په اربونو روپۍ روینې خو دا موبایل کمپنیانې د دې خلقو نه او د دې قوم نه د دې ملک نه راجمع کوي خو دی د یو بوسټر چې کوم ټاوري هغې کې د دنیا بوسټرې لګېدلي که تاسو خیال کړی وي هغه ډبي پکې لګېدلي نو چې ته بوسټر سره تېر شئ هغې کې به د نیمې نه زیات بوسټرې چې وي هغه به خرابې وي نو د هغې وجه بیا دا ده چې نن زما بچی هغه د آنلاین ایجوکیشن نه محروم دی نن زما بچی د آنلاین ایجوکیشن نه محروم ده آنلاین ایجوکیشن په دنیا کې یو ډېره اسانه او سسته ترین سورس د تعلیم د حصولو لپاره زما ملګری شاهینجي هم دوباره راغو زه به کوشش کوم چې هغې سره کنیکټ شم شاهینجي تا ته آواز درځي आवाज दर्जी जी जी आवाज दर्जी हेलो आवाज राजी नाराजी तासु जी जी
اولو راځي आवाज نه راځي کنه اواز خو زما صحیح دی ما خالد جی ها راځي ها فیسم مونږ په جی ټی روډ باندې ناکبندو حواله سره مخابره کې غیر قانوني ناکي د سویګیس عدم فراهمي د سویګیس بجلی لوډ شیډینګ او د انټرنیټ لوډ شیډینګ پکې شروع دی دی باندې بار کې څه وایي صحیح دی جی हेलो دا که بیا ووایو نو د انټرنیټ مشکل دی خالد نذیر بھائی आवाज درځي हेलो आवाज راځي جی आवाज تا راځي جی تاسو ته आवाज درځي خالد نذیر بھائی تاسو مایک آن کړئ ناروا د انټرنیټ دا لوډ شیډینګ د انټرنیټ دا مسله دا تاسو ته ښکاري زمونږ نننی ټاک شو زما په خیال د دې جی خالد نذیر بھائی आवाज نه راځي जी खालिद नज़ीर भाई शाहीन जी په علاقه خوړه نظامپور کې د بجلی والا ډیر ظلم راخستی دی بالکل وروره په ټوله ضلع کې او په هر کلي کې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ دی او اور بیلینګ هم کیږي خالد نذیر بھائی ستاسو आवाज نه راځي زه به تاسو ته بیا دوباره کوشش کوو تفیم بھائی کابل ریور کې چې کم لایټ په روډ انسټال بالکل جی میاں اعزاز بشر صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده ګرانو مینوالو د کابل ریور ته چې وردن نشي مردان طرف ته ځئ او په جی ټي روډ باندې داخل شئ نو کروڑونو روپو باندې په جی ټي روډ کې په مین لایټونه لګېدلي موږ تاسو ته په هغې باندې بار بار څو پروګرامونه کړي دي خو د هغه پروګرامونو هلته وایي چې د دې بل نه جمع شوی په کار خو دا دی چې د دې دپاره ماسټر انجینر نن سبا سولر سیسټم دی او یو پلین جوړ شي او دا ټول لایټ چې دي تر کنډرو پورې رسالپور پورې نو دا لایټونه دا په کار دا دی چې دا سولر سیسټم ته واړئ او د راتلونکو 30-40 سال دپاره داسې یو منصوبه جوړه شي نو دا به ډېره خوي خوړې نظامپور کې دا ملګری وایي چې بجلی والا ډېر ظلم راخیستی دی جی شاهین جی حافظ صاحب مونږ د نوخار کې د یو ملګري میاں اعزاز بشر صاحب د سټریټ لایټ باره کې خبره وکړه په هغې باندې به هم خبره کې د جی ټي روډ باندې دا غیر قانوني ناکې ځای په ځای پرون د موټروی والا او د اکسایز والا جګړه هم شوې ده هر چا خپله ناکه چې کوم ځای چوکۍ ده هلته ناکه لګېدلې ده حافظ صاحب بل حافظ صاحب زه یو خبره کوم یو خو زمونږ د ضلع د ډي پي او صاحب او د مقامي تانې دا ډېره کمزوري ده چې د مردان نه یو اکسایز والا راځي ورته ناکهبندي کوي او مکمل هلته ناکهبندي دغه کړي د سکول والا سکولو تانې والا دا کوم اکسایز والا دي اکار چې د ډي پی او سره نوټس کې راوستي و چې بای دا خو د مردان اکسایز والا راځي په خیر آباد اخر د نوخار اکسایز والا سره
بالکل دا سره کنه را چې خیر د بالکل صحیح اکسایز والا سکی نو د نوخان اکسایز به بیا ول مردان کې به دی رکی یلته به نه کې لګي نو بس بیا خوندې نه جو چوپټ راج ده او تما دا ول اکسایز والا کارکردګي سره جی ټولې په روډ باندې غیر قانوني تیز رفتار موټر سایکل ګاډي چلیږي ټیکس نه پې کوي خیر د دې کوډ په سو تمادا وایا جی بالکل دا خبره صحیح ده فرض نه جوړیږي چې ته لایسنس یا نمبر ورکې او اتر اکسایز ولا نه علي بالکل سمره اپلایر ګاډي دي سمره اپلایر راغلي تیز رفتار دي موټر سایکل چې اپلای کړی دی خو یو نه کړه فروډ باندې دا زموږ د اکسایز د صوبې او د خصوصا د نوخار دا بې اندازې کمزوري ده چې د مردان یو سړی راځي ولته ما چې د ګلو پیسو پیدا کړی راځي او ناکله پکار په دې متصوالي د یو سپ لري تاسو مقامي تانه تاسو موټروي پولیس ولا باندې راپورټ هم درج کړی بالکل دو محکمې یو بل سره والټه کول شوی دي د دې بس زما په خیال اکسایز والا بسر کوي اکسایز والا اکسایز والا بده کې دغه کیږي د نوشهره کلا اعزاز الدین بھائی د نوشهره او جی سټریټ لایټ تا خبر اوکا سټریټ لایټ با فیس سپ سم چې لګیدلی یو خو د خلکو بیټری پټی کړی خلو او بل دا غي بیټری کمزور شو لایټ او بل مسلسل د دې حفاظت څوک نه کوي ودا بخامه خرابي دوه سو ډنډي بیا ولاړی کالج دا یو ډپارټمنټ دی یو واده کوي څنګه چې په کابل ډیور کې طاقت ورو کو باندې لایټ لګیدلی او تقریبا یو میاش ک دوه میاش بلی شوی هغه نه لایټړو بلشوي لري هغه موږ ډېر پروګرامونه په مین جی ټي روډ باندې پروګرامونه پکړو پاغي باندې شو کې ډاکي او دا او غلاګانی کیږي موږ خو بار دا په خپل صدای نوشهره پیج باندې دا ویډیوګانی کړی اعلی حکم ته رسول او تر اوسه پورې پاغي چا شو زانور پسو تما ته وای په خار کې پاپولري اهم یو د کیشتو پول یو نوی پول نوی پول انکم سمر راځي ان چیتا تر اوسه پورې پاغي لایټ نه لګي او هغه مکمل او خړلو اپولوس خراب دی کټیکادار دی بس هغه سره پیداګری کوي ان چی والی هم پیداګری کوي تراش نوی پول باندې یو ویډیو اچول هغه کال نه برابر شوی هغه کې هغه روډ چې کم دی خراب بل افس یو اهم انکشاف لري د شپې په دی باندې غړ ګاډي او باقی د پولیس ولا تولاري هغه پیسې د شپې غړ ګاډي چې کوم راځي لوډ ګاډي ای پاسانته په دی باندې خپل بچاو د خپل پیسې په سوکناري په پول باندې په دی پول باندې وي خو پول تبا او بل د دې د پولیس انکم سی واسه باقی د ولا پتا اخلي دا ماته مقامي دکانداران ویل چې 11 12 او سجی ته مو ویډیو او دی کې پولیس ولا ناس او باقی د غړ نه پیسې او تر اوسه پورې د شپې پولیس ټریپ خو بیا لاشي خو بیا پولیس واچي پولیس کې دی خولاري تناسیو پیسې لاغې داخلي او سټریټ لایټ خو ټول په نوخار کې اخلي نه په ډپارټمنټ نه والی کې مرافت کوي دا بالکل دا ډېر انتهایی اهم مسلې دي ګرانو کتونکو شاهینجی دا کوم مسلو طرف ته توجه کوم خبره کوم مسلو باندې خبره وکا دا بنیادی مسلې دي دلته د نوشهره کلا مرګري دي هغه د نوشهره کلا د کوسو باره کې د صفای باره کې چې کمی کوسي ورځ په ورځ دا کوسي تنګيږي د دې ماستر انجینیرینګ پکار نه دی چې د دې یو بیل نقشه جوړ شي د 500 کالو مخکې نقشه باندې لګیا دي د کار کوي کنه ناله جوړي هغه د 500 کالو مخکې نقشه ده پاغي باندې لګیا دي اوس خو دغه ډیره لوی آبادی راغه اسپیټال جوړ شو پلازي جوړ شو دا یو دن نخار شو نو پکار نه دی چې دا غټه نالي جوړي کی خطه غټ پیپونه د نو کاسای دا سیستم صحیح کی
حافظ صاحب څوک به تاسو کې ته ما ته وای راشه زتا هسپتال روډ باندې وزم شاګل و بارد مهتا راولم ملک آباد جوهرآباد ته راولم نشل کالنی تا وزم کابل له اور ته وزم ټول قبضه ما فیر هر سړی چې کور جوړي هغه دکان ځان له جوړي یو کېبن بجوړ کې مکمل په قبضه ونو خاصه مافیا او ټول د نالو د پاسه خلکو کېبن جوړ کړي د کاسه بندوبست په خراب ډیپارټمنټ نوم ته پکای ډیپارټمنټ لري تاسو یو نقشه پاس کیدا چې دا کور جوړو ما چې ته کور جوړې تا نقشه پاس کړي کنه پاس کړي نه هغه سو کې هغه مسو یو ټلیفون چای یا بل چاته میټه وردی بس یې ګان کې سفارت راغله نو هغه بیا نه د چوک په چې کوم خډه بجوړو کوم په نه باندې سیو کو نو بس داغه په اخر کې دا زبردست دا بالکل دا صحیح خبره ده انجینیر کم د انجینیر سو پستر ګوډي د شپې اپې سیبا د چټه پر سرکاري کار کیږي انجینیر نوي د چټه پر کار کیږي ایکسین نوي د چټه پر اس ډیو نوي د چټه پر اول سیر نوي صرف ټیکادار او خپل بیماری کوي تمام دا بس کار نه دی جی بالکل عثمان خان وای د میایسا روډ او اعزاز الدین بای وای تفهیم بای کنټرمنټ ریډ کمنټ کوي پلیز بالکل جی مونږه خواهش دی چې مونږه د سمره مرګري کمنټ کینو ک مونږ نه پاتیم شي مونږ رستم جواب ورکوم تاسو په دې کمنټس باندې مونږ ته مکملاویږي مونږه غو مسله باندې خبر اوکو او دې باندې اکشن هم کیږي دا نه چې دا متعلقه محکمې او هر څوک دا ګوري مونږ ورته ورسو چې چا کمنټ کړي دا کمنټ هغه ته بیا منشن کو نو تاسو د आवाज ډیر اهم دی او تاسو د ریاکشن چې دی نو دا د دې ټاک شو د پاره د ملا تیر غونته دی دا تاسو کمنټ چې وینو دا به مخه ته بوزي بالکل کمنټ ترازو شاهینجی د عثمان خان وای اعزاز الدین بای د نوخار د صفایه بارکم خبرو کا او معاذ محمود غریب اور یتیم بچوں کی مدد کریں بالکل پکار دی چې د دې لپاره خو مختلف ادارې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ شته د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هغه خپل ذمہواری نه پوره کوي او ګیس لوډ شیډینګ آنند چودھری وای چې ګیس لوډ شیډینګ دی کې پی کې فارم ساوند ټیک نه دی ساوند مونږه مسله ده لګه خو اعزاز الدین وای چې تاسو ټول ته غریب عوام د مهنګای نه ډیر تنگ دی مهنګای خو ډیره لویه مسله ضروره د مهنګای علاج بسو وینو پکار دا دی چې د خلق روزي او تپوسو کې د خپل مشرانو نه چې د مهنګای ولې ده دلته زیات تر کمن میا اعزاز بشیر بای هغه کمنټ کړی دی کابل ریور کې چې کم لایټ پروډ لګېدلې دي انسټال شوي دي بالکل په دې باندې وروره مونږ خبره وکړه شاهینجي تاسو ته ډېره لویه قصه تېره کا په علاقه خوړه نظامپور کې د بجلی والا ډېر ظلم راخیستی دی سید عزیز احمد شاه د نظامپور نه مونږ سره خپل اواز شیر کوي بالکل د مختلفو علاقو نه دا شکایات راځي کنډر ویلیج کنډر ویلیج کې منشیات فروش دا بالکل پولیس ته پکار دي چې په دې باندې او په دې باندې چاپه وایو چې کم منشیات فروش دي او مافیا د پاغي باندې لاس واچي تفیم بای کابل ریور کې چې کم لایټس پاغي باندې خبر او شو خلک ډیر زیات تنگ دي ټی ایم ای بیکاره اداره ده جهانگیر خان وای ټی ایم ای بیکاره اداره ده نو که بیکاره نه وي نو ستا د نوخار بنن ګل گلزارو ستا د نوخار آمدن هغه ډیر ښه دی مطلب دا دلته کارخانې شته تا سره اوبه شته ستا شګه خرڅېږي ستا خوره خرڅېږي ستا د سین خوره د سین شګه خرڅېږي په دې به هم یو خبره کوو ستا د دې سین شګه کې چې کم کرپشن روان دی که ستا د سین د دې شګې صحیح طریقې سره استعمال شو د دې صحیح ټیکس واخیستل شو دا غلا بند شو نو ستا د نوخار بچي
هغه نه کویت او سعودي عرب څه شی دی دا به تاسو نه هیر شي. ستا په دې نوښار کې چې کوم معدنیات پراته دي، کوله شته، بنټونایټ شته، سوفټون شته، د سیمټو 2 فیکټریانې دي، کاڼی مو قیمتي دی، شګه مو قیمتي ده، شګه اخیستی شي. نو دا ډیره انتهایی اهمه خبره ده او دا ټولې ټیمې سره تړلي دي. که ټیمې او ډسټرکټ ګورنمنټ او ډیپټي کمشنر په دې باندې لږ سوچ وکړي چې زمونږ دا معدنیات مونږ د خلکو په کار څنګه راولو. 30-40 سال خو زمونږ وشو، مونږ دا ګورو د چراټ نه کوله ختمه شوه خو خلکو ته څه معمولي چوټکی فایده نه شوې. د چراټ کوله څه شوه او دغسې که د شګو راشو، د خاورې راشو، په هر علاقه کې هغه زرخیزه ده. فصلونه د دې نه علاوه دي، د دې نه بیل دي. خو که د معمولي معدنیاتو ته راشو نو که ټیمې او ډسټرکټ دا صحیح کار کولی او زمونږ د مشرانو صحیح کار کړی وی نو نن به د هر شناختي کارډ هولډر جیب ته د حکومت د طرف نه نغدې پیسې دا په ډیرو ملکونو کې مثالونه شته څنګه چې په سعودي عرب کې او په کویت کې دي هغوی سره صرف تیل دي او زمونږ سره د تیلو نه علاوه ګیس، شګه، خاوره او بنټونایټ، سوفټون. نو دا هغه څیزونه یي چې په دې باندې خدا زما او ستا ډیوټي ده، په دې باندې خبره کول، په دې باندې کار کول، دې باندې اواز اوچتول او دې باندې به انشاءالله مونږ اواز اوچتو. دا ستاسو خبره ده، دا ستاسو ټاک شو ده، دا ستاسو وخت دی، دا ستاسو قیمتي وخت، دا به د دې خلکو دپاره په کار راځي. بالکل جی سر. پبی سرکل ډي اس پي ډېر ایماندار ډي اس پي دی. ډېره مننه وروره. عصمت الله افغاني وایي چې پبو سرکل ډي اس پي ډېر ایمانداره ډي اس پي دی. مونږ ته پې فخر دی وروره، زمونږ مشر دی. اعزاز الدین ستاسو دا پروګرام انسانیت خدمت لپاره بالکل وروره زمونږ بنیادي شاهینجي دا دی نه زمونږ بنیادي ماټو او زمونږ خالد نظیر هم دې کې وي، ناصر بای دې کې. نو دا 4-5 ملګري صحافیان د نوښار دې ټایم کې دا ګنټه نیمه اگر چې مونږ ته مشکلي انټرنیټ پرابلم دی او د لوډ شیډینګ پرابلم وي خو کوشش کوو چې د ورځې څه خبرې وي او کم مونږ هغه صحیح کوو نو هغې باندې خبرې کول دا بار بار په یو شیز باندې چې خبره کیږي نو دې نتیجه راوځي او دا یو طرف ته ځي حل کېدو طرف ته. انشاءالله ستاسو دا کمنټ، ستاسو دا وخت دا به بې فایدې نه وي، د دې به فایده راتلونکي نسل دپاره، راتلونکو نوجوانانو دپاره. ما تاسو ته خبره وکړه چې زمونږ ضلع سره دې ټایم کې د ټولو نه زیات معدنیات دي. زمونږ ضلع زرخیزه ده، کاڼی مو خرڅېږي خو په کار نه دی راغلی که نه. مطلب دا دی د پیر سبا کاڼی ختم شو، غرونه ختم شو خو د هغه خلقو ژوند بدل نه شو. د چراټ کوله ختمه شو خو د چراټ د کلو زما د هغه غریبانو هغوی په سعودي عرب کې او په کراچۍ کې او په ملیشیا کې نوکونه غورځېږي او سرونه یې سپینېږي او سرونه یې ګنجي کېږي. دا شیزونه د دې حساب کتاب پکار دی چې دا 40 کالو نه دا زمونږ اساسي دا چا لوټ کړي دي. شاهینجي تاسو آواز درځي؟ ډیره مننه فهد خان یوسفزی، الله دې په سی ایس ایس کې کامیاب کا او الله دې نه غټ افسر او غټه کامیابی د الله تعالی درکا. زما مرګري شاهینجي ته انټرنیټ مسله تر هغې پورې به زه ستاسو دا کمنټ ته هم دغه ورکوم. گوهر علی شاه میرا کوڑا خټک میں بالکل میرا کوڑا خټک کې خو به تا ته چې په خاریو کې نشته وروره، په پبو کې نشته، په نوشهره کینټ کې نشته، نوشهره کلا مخامخ ناست دی، نوشهره کلا کې نشته، نو بیا به میره کې تا ته څنګه پوره کېږي؟ دا خو مونږ کله ناکله سوچ کوو چې یاره دا لرې لرې علاقو کې کم خلک دي نو هغوی به څنګه ژوند او د دې ګیس او د بجلۍ نه. ګوهر علي شاه صاحب مونږ په دې مسلسل خبره کوو، انشاءالله مشرانو ته به ریکویسټ کوو چې دا مسلې حل کړي او د ګیس او د بجلۍ دا دې ټایم کې مونږ سره د دې شیزونو وزارتونه هم دي
او ډاکټر عمران خټک صاحب دې کې با اختیاره دی نو هغوی ته ریکویسټ دی چې دې طرف ته توجه ورکړي. تارو ټو ترخه ترخې تارونه ترخې پورې روډ چې دی نو تباه دی. بالکل وروره مونږ پې تلي وو او د دې مونږ ګواهي ورکوو. ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب 2 ایم پی ایګان په دې علاقه کې دي. سومي فلک نیاز هم ده پکار دا دی چې دې طرف ته توجه ورکړي. پی ټی آی ګورنمنټ دی او روډ باندې څوک کار نه کوي. بالکل وروره په دې باندې زما په خیال نن سبا نوشهره کلا کې ګندګي ډېره شوې ده، د صفایۍ هیڅ انتظام نشته. نالۍ ټولې د ګندګۍ له لاسه ډکې شوې دي. بالکل دین محمد مندوري صاحب جی جی دې کې خبر ارته وکم جی الو راضي جی حافظ کله چې دا نوې سیستم راغو دا بلدیات جی مو غزا دا نظام راغوندي کې دی بیا دا تقسیم کړی اې دی بلدیات چې کوم دی دا نالې صفاکول دی بلدیات ولې چې هغه سره ټول ویلیج کونسل او ناظمانو غاړه باندې نالې صفاکول د ټي ایم ای کا چې کوم آیبا ډمپینګ اوس اې دی بلدیات ای بل نه پاس کوي او موږ دا کارو کو او خلق د ټي ایم ای نه کوي د ټي ایم ای الکار راځي نالیم صفا کوي اخر دا دومره سیکشن چې دی په لکونو برتی کړی دي او ار ویلیج کونسل کې دی ناس دفتر کې لو کړی وي فرنیچر یې هغه شی فرنیچر شوي په خرچي کې هغه شوي او دا غي کار نظام بلدیات خو ختم په بیا کې خو سکرټریال پوسټي کنه دفتر پوسټي کنه الکار خو سره شتي کنه خو هغه یلی کنه ولې نه لغې نه صفه نو ټول دا د ټیم کار چې ګډه خو هغه دی او نه له صفه کو نه اثر دی بلدیات کا زبردست. ګرانو کتونکو تاسو ته دا خبره نوټس کې راغله د خپل ویلیج کونسل سیکرټري د غریبانو نه پاس کې تصویرانو کا ګبوک دا رقم وکړو. مطلب ستاده دی چې د خپل علاقې ویلیج کونسل سیکرټري د مرای نه راونیسي ګریوان مرای نه راټینګول پکار او کاغذي ګرانو کتونکو د خپل علاقې دا چې تاسو دلته کوم کمنټ کوئ کنه نو لږ غونډې مونږ به هم کوشش کوو خو دومره درته یو هینډ درکو چې تاسو د خپل علاقې سیکرټري ګریوان کې لږ لاس واچوئ چې دا څه چل دی جوړ کړی دی زمونږ علاقه ولې ګنده ده نو لږ تپوس کول هم پکار دي که نه جي. نو دغه نن ماتې ګوډې خبرې جی جی معذرت غواړو د انټرنیټ کنیکشن د خرابي د وجې نه زمونږ نن ټاک شو لږه پرابلمیټک غوندې وه واز کې به تاسو ته ځای په ځای مسله راغلي د هغې دپاره مونږ معذرت غواړو ځکه دا زمونږ لاس کې شی نه دی. زمونږ لاس کې چې کوم موبایل دی او زمونږ لاس کې چې کوم وخت دی او زمونږ دماغو کې کومه خبره ده او زمونږ زړه کې څه نو هغه مونږ تاسو سره شریک کړل. سبا راتلونکي لایو ټاک شو پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان ښاد او آباد اوسئ.